أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنكم قال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم تلاوت کا اے نبی پدوی بانتا کی بیان کا پدوی بانتا کی نبا ابنی آدم دا آدم علیہ السلام دا دو زامنو حال واقعا بالحق پا حق سران اذ قربا قربانا کلچی حقوی قربانی اکڑلا دوارو فتقبل من احدهما پس قبول کڑلا حقوی دوارو کی دیونا ولم يتقبل من الاخر او د دویم نئی قبولا نکڑلا. شات آیاتونو کی اللہ رب العالمین د بنی اسرائیلو د عهد د معاهدی ماتولو د الله د وعدی نه پورا کولو ذکرو. په دې آیات کې هم الله رب العالمین د آدم علیه السلام دو زامنو واقعا حال بیانی اور اللہ دا عہد شکنی اللہ دا حکمونو ماتولو دا حقی تذکرہ کی. قرآن مجید کی جسمرہ واقعات تی آغا صرف قصی پتور بانتا کی کہانی پتور بانتا کی ندی ذکر کری بلکہ آغا واقعات دا عبرت دا پارا آغی واقعات کی سنا سا شرعی حکم وی نو دا دید وجنا بعض زینو کی لگوانتا کی واقعی ذکر کلی وی چی سمرا حقا آیاتونو سرا دا حکم تعلق وی نو دا حقی واقعی ہمرا التا ذکر کلی وی. دلتا دا دی واقعات و مقصد دا وستلو دا دے کہ اللہ رب العالمین شروع صورت کی ویلیو یا ایوہا الذین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو پورا کئی عہدنا کمی وعدی چی دی حقا پورا کئی کم چی اللہ سرطاسو وعدہ کلا حقا پورا کئی خپل نفس سر چی کم وعدہ را حقا پورا کئی اور کم چی نور مخلوقاتو سر وعدہ کلا حقا پورا کئی. نو چاچی ندی پورا کلی اللہ پاک فرمائی چی حقوی بانتا کی زما لعنت شوے دے حقوی بانتا کی زما عذاب راغل لے. یہودیانو دا اللہ حکمنا تجاوز کو دا اللہ معاہدینا تجاوز کو نو اللہ وی چی حقوی بانتا کی زما لعنت اشو و حقوی زرونا سخش پنسوارو بانتا کی زما اغوی زما دا عہدنا عہد شیکنی اکڑلا تجاوزی اکو زما دا حکمنا نو ما اغوی آپس کی عداوت او دشمنی قائم کرلا. اور بنی اسرائیلو کی
هغوی عهد شکنی وکړله نو الله رب العالمین هغوی صلیح کاله په وادي تی کې سرګردانه ګرځېدل. وست د آدم علیه الصلاۃ والسلام د دوو زامنو قابیل او حابیل هغه تذکره کوي، هغه د الله د حکم نه تجاوز وکړو نو د جهنم مستحق شو. د قابیل او حابیل د دوی دواړو قصه چې دا هغه داسې لیکل شوې ده چې آدم علیه الصلاۃ والسلام شروع نسب چې کم جاری کېده، د انسانیت کم سلسله جاری کېده، نو هر یو حمل بچو هغې نه به 2 ماشومانان پیدا کېدل او دواړو کې یو به هلک و او یو جینۍ به وه، او دویم ځل بنبته کې چې بیا حمل پیدا شو نو هغې کې به هم یو هلک و او جینۍ به وه. نو الله پاک حکم داو چې کم اول ځل بنته کې چې کم جینۍ هلک پیدا شي دي اول حمل نه، نو هغه به دویم حمل نه چې کم هلک جینۍ پیدا شي دي نو هغه به یو بل سره عدل بدل بنته کې نکاح کوي. کم چې بذات خود یو هلک سره کمه جینۍ پیدا شي ده هغه به یو بل سره نکاح نه کوي. نو قابیل سره چې کمه جینۍ پیدا شي وه حمل نه نو هغه ښایسته وه، او حابیل سره چې کمه جینۍ پیدا شي وه هغه لږونې بدصورته وه، بدشکله وه. نو کله چې دوی غټ شو، دا جینکۍ غټې شوې، نو آدم علیه الصلاۃ والسلام د نکاح حکم وکړو، نو قابیل چې دی هغه ونه منله. قابیل ووی چې ما سره چې کومې جینۍ پیدا شي ده زه به هغې سره نکاح کوم. حابیل ته تا سره چې کومې جینۍ پیدا شي ده هغه بدشکله ده، زه هغې سره نکاح نه کوم. مور پلار ډیر پوه کړل خو دوی ونه منله. آدم علیه الصلاۃ والسلام د دوی دواړو راضي کولو دپاره تجاوز پیش کو چې تاسو داسې کار وکئ چې خپله قرباني الله ته پیش کړئ، چې چا قرباني قبوله شوه جو هغه حق بنته کړي هغه به هغه سره نکاح کوي. نو قابیل هغه کاشتکارو زمیدارو هغه خپل قربانۍ کې چې کم وخت کې هغه وخت کې شیشه او جوار او غنم او باجره وه هغه یې پیش کړل، او حابیل هغه بیزي به سره ولي ګډې به یې سره ولي، نو هغه په قربانۍ کې یو ښه ګډ یا ګډه هغه یې پیش کړل. دواړه یې کېښودله او اسمان نه اور راغی او حابیل علیه السلام چې کومه قرباني وه هغه یې قبوله کړله. هغه وخت کې د قربانۍ دغه شکل و چې اسمان نه به اور راته او هغه قرباني به یې سېزله، چې چاغې بنته کې اور راغی هغه یې وسېزله نو هغه قبوله ده. د چاغې بنته کې د الله طرف نه اور رانغی نو هغه قبوله نه ده. نو حابیل د هغه قرباني چې کم ګډو یا ګډه وه هغه قبوله شوه او د قابیل قرباني قبوله نه شوه. نو قابیل په زړه کې حسد راغی چې ستا قرباني ولې قبوله شوې ده، زه خو اوس تا پرېږدم نه، تا وژنم. نو حابیل ورته ووي چې ته خو ما وژنې خو زه تا نه وژنم، زما اراده ستا د قتل نشته او الله رب العالمین د متقیانو نه پرهیزګارانو نه قبولوي. ته ناحقه بنته کې زه حق بنته کېم، نو زما قرباني قبوله کړله. خو لیکن قابیل چې دی هغه صبر نشو او اراده یې وکړله خپل د رور د وجل. چې کله یې خپل رور ووجې نو بیا دله دا صورت او دا طریقه معلومه نه وه چې اوس د سره څه چل وکړو. نو ده به بعض مفسرین فرمایي چې په اوږې باندې کې ایښی او ګرځاو به او چې ډېر ستړی شو د ده دماغ به هم کار پرېښوده او ډېر ورځو پورې دغه شانته کې ده ګرځاو. نو بیا الله رب العالمین
د طریقه د دفنانو کولو هغې دپاره 2 قارغان راولېږه او هغه 2 قارغان چې دي هغه په جنگ شو نو یو قارغه دا بل قارغه ووجې چې وی وجې نو بیا یې خاوره وکنستله په پانجو سره او کنده یې وکړله او قارغه یې پکې کته ورغړو او بیا پې پاسه خاوره واړول نو ده چې دا شکل او صورت ویل ده نو د افسوس بیا کو چې زه خو د قارغه نه هم لاندې ما زما دومره عقل نشته چې خپل د رور دپاره یو کنده وکنم او دی پکې خښ کمه نو د دې ذکر په دې آیاتونو مبارکه کې الله رب العالمین کوي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ تلاوت وکړه بیان کړه په دوی باندې کې نبأ ابنی آدم علیه السلام د 2 زامنو خبر حالت بالحق برحق ټیک بالحق ذکر کړل د دې طرف ته اشاره ده چې کومه واقعات تاسو بیانوي مستقبل کې بیا نو هغه به صحیح طور پر بیانوي هغه کې به خپل طرف نه زیاتې او کمې نه کوي نو څه واقعات چې بیان شي نحن نقص عليك نبأهم بالحق چې منګه تاسو باندې کې واقعات بیانو برحق ټیک رښتینی کوم کار چې شی حق بیانو اذ قربا قربانا کلا چې قربانی وکړله قربانی کوله فتقبل من احدهما بس قبول کړله د هغوی دواړو کې یونا ولم يتقبل من الاخر او قبولی نکړله د دویم نه یعنی حابیل قربانی قبول شو او قابیل هغه قبول نشو قال لأقتلنك اوی قابیل چی زباتا ضرور قتل وما تابا وجنما چی ماتا د نکاح د پارا لار صفاشی اسی خو نکاح نشی کرے کنه والتا داور اپی خو چی دی وجنما بیا با خزا وزگارش بیا ماتا پاتش قال انما يتقبل الله من المتقين حابیل وی چی یقینا قبلی اللہ دا متقیانونا وزما قربانی قبول شوا نو اللہ قبول اکڑلا اور متقیان پرهیزګاران هغوی نه الله پاک قبلی نو اشاره د دې طرف ته ده چې هر یو عمل چې دی هغه خو انسان کوي خو لیکن شرط دا دی چې د قبولیت دعا هم غواړي چې الله دربار کې هغه قبول شي که لږ وانته کې معمولی وانته کې عمل وي خو چې الله دربار کې قبول شو هغه ډیر غټ عمل هغه ډیر غټ عمل دی او که ډیر غټ عمل وي او الله دربار کې قبول نشي نو هغه عمل بے ځای شو هغه بیکار شو لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك اگر کتو خوارکی زما طرف تا خوارکی لاسونا زما طرف تا لتقتلني چی قتل کی ما انا بباسط يدي إليك نزوستا طرف تا لاس نخورو ما یعنی تک اراده کئی قتل زما نزد اراده نکو مساد قتل لأقتلک چیزتا قتل کم انی اخاف اللہ رب العالمین یقینا زا اللہ نا یریگم کم چی د جہانونو رب دیں زما د قتل اراده نشتا کم چې جهانونو رب دې زه د هغه نه یریږم زه ستا د قتل اراده نه کوم انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار او کته ما وجني نو زمان یې داده چې انی اريد زه اراده لرم ان تبوء باسمي واسمك
چې اوچت کی زما ګناه او خپل ګناه فتكون من اصحاب النار او شیت د جهنم والونا وذلك جزاء الظالمين او دا بدله دا د ظالمانو. زما د قتل اراده نشته، کستا د قتل اراده وی نو تخپل اراده پورا کا او زوم غواړم چې ته ما وجنی نو زما ګناه به موچت کی خپل ګناه به موچت کی او ته خو دغه وخت کې بیا ظالمی چې بنا حق باندې کې ما وجنی نو ستازه چې بیا غور دی او دغه شان دي خلق له الله پاک بدله د ور ور کوي. ابي اسمي و اسمك چې زما ګناه اوچت کی او خپل ګناه اوچت کی. حالانکه الله پاک فرمایي چې ولا تزر وازره وزر اخرى چې یو سړی به د بل سړی ګناه نه اوچتي، چا چې ګناه وکړو هغه باندې کې هغه وبال دی، په بل سړی باندې کې هغه وبال نشته. او دلته وایي چې زما ګناه اوچت کی او خپل ګناه اوچت کی. نو یو جواب د دې داري چې د دینه مراد چې زه چې کم قتل کوما نو حقیقتا کې ما باندې کې به ګناه راځي، نو زه قتل نه کوما هغه قتل ګناه چې تا قتل وکړو نو زما ګناه دې مو ځان ته اوچت کو، د مراد ته قتل نه. او دویمه جواب داري چې به اسمي و اسمک چې زما ګناه به اوچت کی خپل ګناه به اوچت کی. رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې توره چې دا ګناونه ختمي. څه مقصد؟ یو سړی په جهاد کې شریک شو او هغه شریک شو او هغه په جهاد کې شهید شو نو الله دا هغه ټول ګناهونه معاف کی او سوای د قرض نه هغه قرضدار هغه ته معافي وکړي نو هغه ته هم معاف. نو دلته نسبت د ګناه د توري طرف ته کړل چې توره ګناهونه ختمي. نو داسي چې د قتل سبب جوړ شو نو گویا د دمن چې کم ګناهونه وو د په ذمه باندې کې نو د نه حق قتل شو نو هغه نه حق قتل دو د وجنه د چې کم ګناهونه هغه معاف شو. نو د دې د وجنه وی چې زما ګناه با اوچت کی یعنی زما ګناهونه به هم د قتل سره معاف شي. فطوعت له نفسه پس اوچت کا ماده کو هغه خپل نفس قتل اخیه د خپل رور په قتل باندې کی فقتله پس هغه اوجه فاصبح من الخاسرین پس شو هغه نقصان اوچتولونا. هر انسان پزړه کې نفس ده، یو نفس هغه ده چې انسان ته د خو دعوت ورکي چې دا ښه کار وکړه دا ښه کار وکړه. یو نفس هغه ده چې انسان له تمیز ورکي چې ښه کوي نو تا ته وایي چې دا ته ښه کوي او که بد کوي نو زړه کې به تا ته وایي چې ته دا ته بد کوي. په خولې تاړه مو وایي چې زه بد کوم خو ستا په ضمیر کې دنده یو نفس دی هغه تا ته وایي چې دا ته بد کوي، هغه تا ته وایي چې دا ته ښه کوي. او یو نفس اماره ده هغه انسان ته وایي چې دا کار وکړه، دا انسان ته وایي چې دا غلط کار وکړه دا کار وکړه دا فلانه ورانه وکړه د اماده کوي په کار باندې. که نفس د باندې غالب شو نو بیا دې هغه کار وکړي او که نفس په غالب نشو نو دې هغه کار نه منشي. فبعث الله غرابا يبحث في الارض پس الله راولېږه یو قارغه يبحث في الارض چې کنستایز مکان ليريه كيف يواري سوءة اخي چې وخی هغه ته څنګه پټي خپل رور لاش. قال يا ويلتا کلا چې هغه دغه حالت د قارغانو ولید نو وی چې هي افسوس هي ارمان عجزت ان اكون مثل هذا الغراب زخو عجز ما چې وې د دین د قارغه په شکل باندې کې یعنی زه خود دې خبرې نه عاجز ما چې زما دومره عقل نشته
چې زه یو قارغه دی هغه خپل لاش او خپل قارغی چې وواجه هغه یې خښ که او ما کې دومره عقل نشته چې زه اوس خپل رور خښ کم او دی ګرځوم او څه طریقه ته نه معلومه. مثل هذا الغراب مثل د دې قارغه فاواري سوءة اخي چې پټ کما زه خپل ضرور جوسا لاشن فاصبح من النادمين پس شو هغه د شرمنده نه دنیا کی فاصبح من الخاسرین چې دې اوچتون کې شو نقصان اوچتون کې په دنیا کې خود د نقصان داو شو چې مور پلار ته ناراضه شو او بل نقصان داو شو چې قامت پوری چې څومره قتلونه کیږي نو دوی د پکې پورا حصہ ملاوي دلته پکې پورا حصہ ملاوي اور اخرت لحاظ سره نقصان داو شو چې الله وایي چې چا نه حق قتل وکړو نو هغه به جهنم ته داخلو ولی چې دا کبیره ګناه ده د شرک نه رستو لوی ګناه هغه قتل نه حق قتل کول نو د دې د وجې نه هغه نقصان اوچتونکی شو. الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمته.